ابټاباد کې د الخدمت فاونډیشن لخوا 50 کونډو ته سلایي ماشینونه او د هغوی د سکول تلونکو ماشومانو ته کاپیانې او کتابونه ورکړل شوي دي، کوم چې هغوی د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل ګورو په دې ریپورټ کې. د ابټاباد په مقامی حال کې د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې یوه دستوره شوي چې پکې د الخدمت صوبایي صدر خالد وقاص چمکني نه علاوه د ابټاباد او مانسهرې عهدیدارانو، د تعلیم محکمې افسرانو او د ښار معززینو او سماجي شخصیاتو ګډون وکړو. دستوره کې 50 کونډو ته سلایي ماشینونه ورکړل شول او د هغوی د سکول تلونکي ماشومانو ته د کاپۍ کتابونو تحفې ورکړل شوې، په کوم چې هغوی د خوشحالۍ اظهار وکړو. مونږ د الخدمت او د IHH ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ له د سلای ماشینان راکړل او په دې باندې مونږ خپل بچو هغه کفالت وکړو په صحیح طریقې باندې. په دې موقع د الخدمت صوبایي صدر خالد وقاص چمکني ویل چې دا وخت پاکستان کې 240 لکه نه زیات ماشومان د پلار د شفقت نه محروم دي، په کوم کې چې الخدمت فاونډیشن د 14,000 نه زیاتو یتیمانو ماشومانو کفالت کوي. هغه ماشومان چې الخدمت فاونډیشن مخکې سپورټ کوي یتیمان ماشومان دي، دا غوي مین دي، هغه موږ راغوستي دي، هغه کې سلایي ماشینانو تقسیمو ماشومان ول الخدمت فاونډیشن د مختلف ډونر په تعاون سره سپورټ کوي، دا غي کفالت کوي او د کفالت نه مراد د ماشوم سبق، د خوراک، د لباس، د صحت او د لوبو د ټول ضرورتونو الخدمت فاونډیشن ګور کوي. دستوره کې پښتمنو خلکو زور راوړی شو چې هغوی د هم د یتیمانو ماشومانو په کفالت کې د الخدمت فاونډیشن په شمول د نورو فلاحي ادارو سره مرسته ملګرتیا وکړي.